الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو محمد فاروق خان ډسټرکټ مردان سره تعلق ساتم. په 13/4/2018 باندې زما بحثیتي سچو تانا مندنی تبادله شوې ده. د مردان ریجن DIG صاحب او د DPO صاحب ظهور افریدي صاحب په خصوصي په هدایت باندې او د DSP تنګي تاج محمد خان په نگرانۍ کې موږ په دې تقریبا د میاشت یویم په دوران کې د 32-33 مفروران ارست کړل. په دې کې چې کوم دی نو د مرډر کیسز 7-8 مرډر کیسز او د نور چې کوم دی 324 والا مفروران نور دیگر مفرورانو پکې ارست کړي دي. د دې نه علاوه د غلا چې کوم دی د یو هلک نه موبایل او 7000 روپۍ پټې کړې وې، هغه ملزم ارست کړو او هغه مال مسروقه هم برآمد شو. د دې نه علاوه بله ورځ د یو کور نه غلا شوي وه چې لیپټاپ پکې د 25000 روپو لیپټاپ پکې تلو، پیسې پکې تللی وې. هغه موقع ته زه په خپله باندې لاړم. په موقع باندې ما چې کوم دی نو د خپل چا پروت و د هغې موړ مې اوچت کړو. هغه موړ ما په خپله په ذات خود اوچت کړو او یو سسپیکټ ملزم پکې عدنان نوم یې و، هغه پکې ما ارست کړو چې هغه مې انټروګیټ کړو. هغه بل ملګري وکړو چې بل ملګري هغه مې ارست کړو، هغه مې راوستو. د هغه سپلو او د موړ چې مې اوچت کړو هغه یو شان چاپ و، هغې ما انټروګیټ کړو. د هغې لیپټاپ او مال مسروقه ومنله او په سخاکور کې خرڅه کړې وه. هغه لیپټاپ مې برآمد کړو، هغه مې راوړو. د دې علاوه نن مونږ چې کوم دی یو سټرایک اپریشن وکړو، په دې کې یو مفروض 324 هغه هم ارست کړو. بل سره چې کوم دی قبضه مافي یو ګروپ سره تعلق ساتو، یو هلکو د یو غریب سړي کور یې په زوره باندې قبضه کړو، شیر اعظم نوم یې او هغه مې ارست هم کړو. د هغه خلاف مې چې کوم دی قانوني کاروایي مو وکړله او عدالت ته مو ورپېښ کړي دي. مزید نور هم چې کوم دی کاروایي جاري ده. منشیات آیس مې هم پکې برآمد کړي، چرس مې هم برآمد کړي. دلته چونکې دا خو د منشیاتو ګڼ دی په ډېره سطحه وه، بین القومي سطحه باندې دې ځای نه خلک چې کوم دی ملوث دي. په دې کې منشیات ورسره هېڅ قسمه چې کوم دی ګزاره یا مفاهمت بالکل چې کوم دی نو د افسرانو طرف هم دی او زما خپل هم چې کوم دی دا ایمان دی په دې 25 سال نوکرۍ کې والله که چېرته ما د منشیاتو مرسته کړي یا منشیاتو والا ما پرېښي دې سره ما چېرته هم ګزاره نه کړی په دې خپله ټول نوکرۍ کې. زمونږ د DPO صاحب اوس میټینګ وشو، په میټینګ په دوران کې هغه مونږ ته خصوصي انسټرکشن وکړل چې یاره اختر را روان دی، روژه ده. په روژه کې د دوکاندارانو په بازارونو کې چې کوم دی نو د دې خلکو حفاظت سیکورټي مکمل ورکړي او په اختر کې به هېڅ قسمه ایر فایرنګ چې کوم دی څوک نه کېږي. څوک ایر فایرنګ کوي دې سره به چې کوم دی په سختۍ سره د دې خلاف قانوني کاروایي کېږي او د دې به هېڅ قسمه چې کوم دی نو مفاهمت به ورسره نه کېږي، د دې سفارش به بالکل نه منل کېږي. نو ستاسو په ذریعه باندې هم عوامو ته زه دا وایم چې کوم ځای کې منشیات پروشاني زه دلته ناست یم، ما ته اطلاع راکولی شو په ذات خود زه ستاسو د سیکرسۍ ستاسو د نوم د سیکرټ ساتلو زه ذمهوار یم تر قبره پورې. او بل چا ته مې اطلاع وکړه به ستاسو خپله ذمهواري چې ما ته مې اطلاع راکړه انشاءالله فوري طور کاروایي به کوم او عوام ته به هېڅ قسمه چې کوم دی نو مایوسي نه ورکوم. دغه شان چې ستاسو په علاقو کې په کلي کې څه قسمه هوایي فایرنګ کېږي یا داسې نور جرم پیشه افرادي نو بر وخت زمونږ د تاڼې په نمبر یا زما په نمبر په دې باندې چې کوم دی زما نمبر 0346 93 64 948 په دې باندې ما سره کانټیکټ ساتئ. انشاءالله زه به حاضر یم او کاروایي به ما کړي. زه تاسو بدلون TV شکریه ادا کوم چې تاسو راغلئ او موږ هم چې کوم دی زموږ دا پیغام خلکو ته ستاسو په ذریعه باندې ورسي. عوامو ته هم دا زما میسج دی چې دا ژوند دومره نه دی چې څومره ولې موږ بندوبست کړو، څومره ولې موږ هغې له چې کوم دی نو غلطې کوڅو کړو. دلته کې قبضه مافیا ډېر په پردی ځمکو باندې چې کوم دی دا خلک پراته دي
او بیا په پردې ځمکه باندې پورونه قسمونه کوي کیسونه کوي جنگ جګړې کوي. نو زه خو هم دا وایم چې یاره بس الله چې څه درکړی دی په دې باندې صبر وکړه او چې څه د چا دي هغه ته خپل شی مطلب دا دی پرېږده مفاهمت ورسره وکړه راضینامه ورسره وکړه. او والله چې ته دا څومره عمر دی چې په دې عمر کې به ته هم دا جګړه کې په ځمکه هم دې پردی نیولې ده په پردۍ ځمکه کې سملې خورې څکي او سبا ورته ښخم شي نو د دې انجام به سي. ټول خلکو ته دا زه وایم چې هوایي فایرنګ نه اجتناب وکړئ. کوم دکانداران چې دي چې د هغې چوکیدار نشته نو الله تعالی تاسو له مال درکړی دی پیسې درکړي دکان یې درکړی دی د دې مال د دې دکان د دې به الله تعالی ستاسو نه تپوس کړي نو د دې حفاظت په تاسو باندې فرض دی. نو په خپله باندې د دې حفاظت کوئ او چوکیدار چې کوم دکانداران چوکیداران نه پکار چې چوکیداران والا ونیسي ځکه چې دا زموږ هم ذمهواري ده ستاسو هم ذمهواري ده. او که غل وینئ نو غل مه پټوئ که جرم وینئ نو جرم مه پټوئ پولیس بر وخت خبروئ انشاءالله چې کوم دی نو موږ به حاضر یو او موږ د دې عوامو خادمان یو نه کې حاکمان. داسې زموږ د بالا افسرانو طرفه هم موږ ته دا انسټرکشن دی چې عوامو سره ښه رویه ساتئ د عوامو د خدمت دپاره موږ یو انشاءالله چې کوم دی نو دا زموږ عزم به جاري